اوکے جناب ویلکم بیک ټو د شو. څنګه تاسو ته ما ویلي چې اوس د دې سندرې نه بعد به تاسو یوازې مونږ اورېدی نه شئ بلکې تاسو به زموږ پروګرام لایو هم کتلی شئ. څنګه به کتلی شئ؟ فیسبوک ته لارې فیسبوک ته لارې دا ټایم تاسو مونږ جوائن کولی شئ. لایو د زموږ پروګرام را به شئ. مونږ سره به خبرې اترې شریکې کې څه ګټورې خبرې به داسې چې هغه به زه ستاسو نه زده کړه کوم او څه خبرې به تاسو زما نه داسې اورئ چې زما نه به تاسو زده کړه کوئ. بهرحال جناب څنګه طریقې کار تاسو ته ما ښودلی دی. که هغه تاسو فیسبوک ته لارې راځئ، که هغه تاسو میسیجز ته لارې راځئ او ټلیفون کالز به هم پروګرام کې ستاسو شاملو. مکال ته راتلل غواړئ بالکل جی تاسو راتلی شئ. نو نننۍ موضوع هم تاسو سره ما شریک کړی دی چې زموږ نننۍ موضوع څه دی. کني تاسو ته به په سکرین باندې هم شو کېږي. تاسو چې کوم ګورئ لګیایئ فیسبوک ته لارې چې د خپلو خیالاتو اختیاراتو ناجایزه استعمال یا د دې غلط استعمال. څنګه تاسو ما مثال درکو چې مطلب هر یو سیټ باندې تاسو یې هر یو ادارې سره یې که هر یو جاب سره تاسو منسلک یې، خو په هغې کې بعضې خلک داسې چې د هغه کم اختیارات هغه ته حاصل شوي یا کم سیټ باندې هغه دی د هغې بیا هغه ناجایزه فایده اوچتولو کوشش کوي. که هغه د کرپشن صورت کې راشي، که هغه د خپل پی آر نه غلطه فایده اوچتول شو، یا تاسو به کتلي کور کې بعضې زنانه هم که مطلب هغې ته اختیار ورکړی شي د کور سمبالولو، بیا هغې نه هغه غلطه فایده اوچتوي. آیا تاسو به د په حق باندې څه وینا کول غواړئ، څه ویل غواړئ؟ ځکه چې تاسو اکثر به دا کتلی چې زمونږه معاشرې کې بګاړ اله راځي چې کله کم انسان ته کم اختیارات حاصل وي او هغه د هغې غلط استعمال کول شروع کړي. دلته نه بیا هر یو څیز کې بګاړ راتلل شروع شي. کم ادارې سره تاسو منسلک یې یا کم سیټ تاسو ته په حواله باندې شوی دی، هلته نه په هغې کې بیا چینجز راتلل شروع شي. هلته نه بیا هلته کې خرابیانې پیدا کېدل شروع شي. نو چې کوم نظام تاسو سیټ کول غواړئ یا تاسو چې کوم خپل امیج دی هغه برابر ساتل غواړئ ستاسو پرسنالټي مطابق، نو کوشش په دا کوو چې کم اختیارات مونږ سره دي چې د هغې صحیح استعمال وکړو. د خپل کار سره همیشه مونږ سینسیر اوسیږو. که هغه د بهر کار کوونکو نه والې د کور کې چې کوم زنانه دي هغې ته هم ډېر شي اختیارات حاصل شوي د کور په حق باندې، هغې ته هم دې سلسله کې هغې سره سینسیریټي ښودل پکار دي. د هغې ناجایز استعمال یا غلط استعمال نه دی کول پکار. په دې باندې بس تاسو ټلیفون کالز به هم شاملوم پروګرام کې چې تاسو راشئ موږ سره پروګرام کې لایو ګډون وکړئ. نو لومبي کالر ته به ځای ورکوم چې څوک دي موږ سره. السلام علیکم. سلام زکیه خان ستړی مشه. هرکلی الحمدلله. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تو څنګه تاسو د مزاج؟ بالکل ټیک ټاک. ویکند دی خطر شلو؟ ویکند خو بس خورجانې تیر شو. زه پرون رالم د غره علاقه نه ده پوټمنډو سره چې موږ کوم کاروبار کوو. لیکن وخت ډېره کم ته یخني موسم به خاص جنوري موسم در په یاد کې کنه. مطلب دلته څنګه موږ وی په خبر کې هوا خولي شوې ده. دا اصل کې غیر چاپیره چې کوم دا بارانونه شوي دي هغې سره موسم ښه شوی دی. خیر بعضې ډېر ځایونو کې خو سیلابي صورتحال هم سره خلک مخ شوي دي، خو دا دی چې موسم ورسره ښه شوی دی. بالکل بالکل. خورجانې دا علاقه ده جی تقریبا دلته چې باران هم نه چیم د انسان یخني کېږي، مخصوصا چې کمبل بغیر انسان نشي ویده کېدلی. ښه زبردست. ناران کاغان ته نه خلک چې چکر لاسي علاقه ده. اوکې زبردست. مطلب اوس مونږ دا ویلی شو چې د الحمدلله ویکند ډېر زیات ښکلی تېر شوی دی. بالکل خورجانې دلې زه تقریبا 25 اګسټ به زه دلې یم. ښه صحیح. نو څه به ویل غواړئ؟ الحمدلله د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال باندې دې څوک کتلی دی چې یاره بیا د زړه کې راغلي چې وګوره دې انسان ته دا سیټ میلاو شوی دا د دې غلط استعمال کوي لګیا دی؟ بالکل خورجانې دا چار شی الله پاک موږ ته یو شی راکړي دي. نو هغه لپاره چې بیا موږ دا غلط اختیار وکړو چې د انسان لپاره ډېر غټ نقصان هم د پچکاو هم ده که نه. په دې کې نو د انسان رسپیکټ عزت هم زیات پکې کمیږي که نه. بالکل د هغې امیج هم خراب شي که نه، چې متعلق انسان سوچ کوي چې وګوره دته دا سیټ میلاو شوی دی دا اوس په دې باندې څه کوي لګیا دی. حالانکه آینه پهله تاسو به ابزرو کړي چې هغه مخکې څنګه او اوس هغه څنګه دی. بالکل خورجانې د هر انسان په کچه هر انسان اختیارات ور میلاو شي یا کرسي کې داسې نور شیان او دغه پر جوړوي چې دی په هغه کې د ایمانداري ښکاره کړي که نه. بالکل. ولې ایمانداري خورجانې شي وخت په خپله ثابتولی شي که نه. بالکل. نو دا د خلکو پر دا شیانو نه کړي که چېرې د ایمانداري کې هر انسان کس وی تعریف کړي چې فلانی والا سم انسان د هغه ډېر انصاف والا ده خورجانې. صحیح. د
خپل ایمانداري پکار د خورجان. आवाज دې بریک کیږي الحمدلله ډیره مننه. چاته به سلام دعا لېږل غواړئ؟ بس ټولې مینوال ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام ډیره مننه. اوکې جناب دلته کې د الحمدلله आवाज بریک کېدو نو د دې په وجه باندې کال ډراپ شو. کني الحمدلله همیشه موږ سره ډېر ښکلي د پاتې میسیجز شریکوي. راځم بس تاسو کامنټس ته هم به توجه ورکوم چې څوک راغلي دي. ټول نه ډومبې چې کوم کامنټ موږ ته موصول شوی دی صابر د موږ سره د بالا ګړۍ نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. نیکسٹ موږ سره الحمدلله دی وی چې मेहनत को महसूस करने में वक्त लगता है लेकिन नफरत और नज़रअंदाज होना ऐसे दो अमल हैं जिसको बनीनू इंसान पल भर में महसूस कर लेता है. ज़बरदस्त जनाब. और नेक्स्ट वही चाहिए वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है. ډیر ښکلی میسج. او دین علاوه جناب مجاهد افریدی سلامونه کوي. وی نایس پروگرام ډیره مننه. غفور خان جی مونږ سره مننه. خوشحال اوسیږي. وی خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں. زبردست جناب. په وخت باندې بعضی ټایم د انسان ډیر زیات ریلیشنز چې هغه ختم شي ځکه چې مونږ سره ټایم نه او نن سبا لایف هم داسې روان دي چې چا سره خبره کول غواړي یا کال کوي نو هغه هم دا وایي ما سره وخت نشته دی. وخت ویستل پکاري اسپیشلی تاسو کوم رشتې کې هغه مضبوطول غواړئ نو د پر به تاسو وخت لازمي وباسه. بهرحال جناب ځان سره به نور کالرز هم شامل او چې څوک دې موږ سره. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوثر طاهر کلې کو ډیره وای تاسو هم پروګرام کې کله سلام. وعلیکم السلام. ډیره مننه کوثر. دا راته وی ویکند دې څنګه تیر شلو؟ بس واجی ویکند مې خو خسته تیر شو دا درې ورځې شو تاسو خسته نه تیری. دا ولی څه وجه کې دی چې ګرمي په وجه باندې؟ بس باندې ما ونه کله دانی نه راخته او چې تل مې پلاس دانه راخته له دې دانه چې میسج هم نشم وکړ. خا صحیح. نو دا چې خوراک بیا خپل چینج ک کنه ډاکټر ته دی وزټ کړی دی؟ جی بالکل باندې پورون ډاکټر لته لم. خا صحیح. نو بجواجی نن مې میسج نه ډارلې غل او پهله میسج مې ډارلې غل چې به مې رسټو کړو تاسو نوم مې پکې نه ولیکل. اوهو زه خیر دی. بس اوس د چونکه درته پته ده کله موږ فیسبوک ته لارې لایو وی بیا پروګرام په دویمه برخه کې میسج شریکوم. اب زه لازم شریکوم. کوثر سبا وای ټول زنانه او تا څنګه چې موضوع بده اوریدلې چې کوم زنانه ظاهر دا غي تم کور کې ډیر څه کور کې حواله شي دا اختیارات بیا غلط استعمال کوي سبا وای ورته. مزواج ما مې خو دې کار کړی چې وسینګه مې رونداریانو کور ته رالی وه ما مې هوټل تاسو پیښې او کچن پیښې ښه ځکه اوس چې کوم یو روندار مې مخکې شو چې چاپېله کړکۍ پخه کوو چې چاپېله لوښي وینځل کار یو کار په میکس کوي لکه دا نه و چې دا ډېره دا کار په حواله شي دا خپل کار په خپله ښه زبردست. مطلب دې خبرو سره تاسو ګورئ مطلب هغه تاویلې ماویلې پکې بیا نه راځي که نه شر فساد نه جوړېږي. او بل بالکل باید چې کوم لوښی خاص یا پکې موږ خپله زه پکې خپله چې اوس کوم دا خپله پیالې واپس په خپلې وینځم. زم دې سره بیا چې نو بوج هم جوړېږي انسان ته چې کوم لوښي وینځي. بالکل زبردست. همدغه شانې وی کنه وی چې څوک وخت تیرول غواړي خپل رشتو سره صحیح اوسېدل غواړي خپل رشتې مضبوطول غواړي نه به ډېرې خبرې اګنور کوي هم پدې کې. ډېره مننه کوثر. چاته به سلام دعا لېږل غواړي؟ مزواج زه وډاوې م چې صبر نه ډېر کار دی وعلیکم السلام. ډیره مننه کوثر. زموږ سویټ شانتي سسټر دا همیشه ډیر زیات ښکلي میسیجز راوړي او دا لاست کې چې کومه کوثر خبره وکړه ډیر زیات ښکلي د صبر مظاهره کول پکار دي په هر سچویشن کې که رښتې دي که هغه ستاسو کارونه دي. خو بعضې ټایم انسان داسې وي چې هغه وایي چې یاره ما نه نور صبر او برداشت زما تمام شوی دی. خو دا هم تاسو ته پته ده چې پخواني چې کوم دا څومره کوټس راغلي دي دا چې څومره کالونه راغلي دي هغه هسې نه دي راغلي. د هغې په شا باندې بلا ریسرچ پروت دی اینه پس هغه کوټس راغلي دي د کې لکه څنګه چې وایي چې یاره صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نو لکه د صبر مظاهره کوئ د برداشت نه کار اخلئ که هغه ستاسو رشتې دي که هغه ستاسو کارونه دي هر یو څیز چې دی एकदम چې انسان هایپر شي ظاهره ده بیا په غوسه کې انسان پوهېږي هم نه چې یاره ما څه خبره وکړه ما په غوسې کې دغه اقدام اوچت کړی دی وروستو په انسان خپې مانئ. بهرحال جناب ځان سره به نور کالرز هم شاملو چې څوک دي موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خورجان استری ماته هر کلی جی څوک دي موږ سره؟ جی بانو نه مې کال کړی دی پیر زعفران شاه. خاجي څنګه یې تاسو زعفران شاه؟ الحمدلله جی ته ښه؟ بالکل ټیک ټاک. څنګه دا تیر شوې هفته مو ښه تېره شوله؟ الحمدلله جی ډېره ښه تېره شوه ډېره په مزې کې تېره شوه. ښه زبردست. او نن ورځ مو څنګه روانه ده؟
الحمدلله چې بارانونه وشل باندې کې موسم ډېر ښکلی شو، په دغه مخکې خو ډېره ګرمي وه او کنه ګرمي ډیره زیاته سیوا شوی وه، خو مونږه خوش قسمت یو چې لږه ګرمي سیوا شي او 2 ورځې پس بیا خدای پاک موسم ښه کړي. بالکل بس په اعلی ګران یو کني مونږ خو ډېر ظالمان یو، خو بس په اعلی ګران یو. بالکل همداسې ده. څه به ویل غواړئ تاسو؟ موضوع خو ډېره ښایسته ده، خو چې کومې خلکو ته الله پاک اختیار ورکړی دی چې دا خپل اختیار صحیح استعمال نه کوي، د حکومت چې کوم افسران دي چې افسران جی د خپل ملک سره ډېر زیاتای کوي، ډېر ظلم کوي، سوا کوي جی، او چې د کرپشن په وجه زموږ ملک چې ډېر برباد شو، ډېر تباه شو. بالکل مطلب هماغه ده چې خپل اختیارات صحیح توګه باندې نه استعمالوي که نه، همیشه د خپلې فایدې دپاره لګیایي هر یو کس. مونږ چې په عربو کې وخت تېر کړی دی چې کوم د بلا افسران دي د خپل ملک ډېر خدمت کوي، د خپل عوام ډېر خدمت کوي، خو چې دلته داسې نشته. زه به افسر وم، زه به د خپل ما چې کوم اهل وایال دي چا سره مې رشتې دي چې هغې ته سهولت جوړوم جی او نور عوامو سره نور خلکو سره زه ناروا کوم، ناجایز یې کوم. بس چې الله ته زمونږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړو او خصوصي دعا کوو مونږ خپل ملک دپاره چې خدای پاک دا کوم افسران دي کوم بلا خلک دي الله پاک یې په نیکه روان کړو. بالکل دا ورکوټي نه ورکوټي خلک هم چې د خپلو دغه ناجایزه استعمال کوي، مطلب چې ورکوټي ارګنایزیشنز کې تاسو وګورئ، مطلب بعضې ټایم هغلته نه به هم تاسو ته ګیلې ماني مخې ته راځي. خو بس چې ماحول داسې جوړ شوی دی، ماحول ګوره یو په کور کې چې یو پلار وي یو مشر ورور هغه چې صحیح استعمال د خپل کور نه کوي، بالکل او کشران به دغه ته رانکوي که نه، چې موږ ماحول داسې جوړ شوی دی چې ډېره مشکله غوندې ده، د ملک سره زیاتۍ کوو، د خپل ملک سره ناجایز یې کوو. جی سم افسران چې موږ ولیدل، د کومه محکمې مې ولیدل چې د خپل ملک صحیح د خپل اختیار صحیح استعمال نه کوي. صحیح پکار ده چې دا هر یو چیز پوینټ آوټ شي او هر یو انسان د خپل کار سره سنسیر شي. ډیره مننه تاسو چاته به سلام دعا لګل غواړئ؟ باز الله لا دې خوشاله لاره ډیره مهرباني ډیره مننه جی، خوشاله اوسئ. خپل خبرې را سره شیر کړئ، مطلب دینه تاسو اندازه ولګوئ د بعضی ټایم مونږ د خپل په ملک کې همیشه دا خبره کوو چې را کرپشن روان دی څوک په خپل سیټ باندې چې ناست دی هغه صحیح توګه باندې نه چلی نو که دا هر یو انسان د خپل کار سره سنسیر شو، هر یو کس د خپل سیټ سره سنسیر شو، د خپل ځان سره سنسیر شو، ولې بیا داسې قسمه خبرې مخې ته راځي. بهرحال جناب فیسبوک ته لارې لایف سیشن به زموږ ختمیږي ځکه چې ټایم شوی دی، ټایم چک کې زموږ لږ ټایم کې به زموږ د خپل نیوز بریک رازان بریک طرف ته آینه پاس به دوباره راځو، خپل دا پروګرام به کنټینیو کوو ځکه تاسو ټول ته به وایم چرته به هم نه ځئ، موږ سره اوسئ.